دغسې نن د حاجي بشیر د جماعت اسلامي تحصیل امیدوار حاجي بشیر چې د خوشمقام نه میدان ته راوتی دی هغه سره نن په ډور ټو ډور کمپین کې لیاقت خټک شریکو ملاقات کړی دی د هغه علاقې نه 25 ناظمین نائب ناظمین چې د لیاقت خان سره یې ملګرتیا لرله هغه خلکو د حاجي بشیر د حمایت اعلان کړی دی څه به وایي حاجي بشیر چې دا کومه کرښه راته وکړه تفهیم به څنګه چې مونږ خپل ټاک شو کې ویلي چې پاکستان پیپل پارټي چې دی الاینس کړی دی جماعت اسلامي سره خو جماعت اسلامي چې ده نو هغه مطمئن نه دي د الاینس نه ولې چې پیپل پارټي چې کوم کینډیډیټ دی افتخار شاه هغه خو ټیکټ وایسته خو هغې آزاد حیثیت باندې ولاړ دی هغه سره تنظیمونه کارکنان هم هغه سره په څنګ باندې ولاړ دي نو موږ دا خپل ټاک شو کې دا خبرې کړې وي چې هغه سپورټ دی حاصل نه شو چې کوم جماعت اسلامي په دغه کې جهانګیري په نوخار کې دی ته سپورټ ورکوي نو پرویز لیاقت خان چې دی نو هغه چونکې خپل زوی کامیابی خو هغه باندې ناوخته شو لیاقت خان باندې چېرې دا خو حقیقت داسې صورت وایي نو هسې نه چې به دی تاون باندې لاندې شي جماعت اسلامي ورکرانو بره سیلې سطح خو اعلان شي خو ورکرانو تاون چې ته لاندې شي ووټرانو تاون لاندې شي جماعت اسلامي نو لیاقت خان چې دی نو هغه په بي کې هغه ټانګ اړاو کو او هغه چې کوم اسروسو هو لکه پرویز لیاقت خټک چې دی نو هغه 20 سال د پرویز خان څومره اختیارات هغه بالکل بلا شرکت غیر مالکو د چې بس خلی نه سوتو نو پرویز خان ټیک دغه دی به ام پی ایم جوړ شو دلته ضلعي ناظم هم جوړ شو ضلعي ناظم یې ست ولیم دو پورا ضلع کې خلکو سره کوسلرانو ناظمانو سره زه یو تعلق جوړ کوم او هغه تعلق چې دی جماعت اسلامي ته سپورټ ورکو نن چې سره دی داوا کړي چې موږ سره دوه کسان موږ شامل کو او هغه حمایت فیصله وکړه نو لیاقت خټک چې دی هغه ته لږ هغه ټول نه سیوا کار کوي سخت مهنت کوي ولې چې هغه جهانګیري کې دغه څه کار کوي نو دغه څه ولې هغه چې ما کم چې ما سره الاینس کې شامل دي یا ایڈجسټمنټ مو چا سره کړی دی د یې څه مرحلې کې ما نه مایوس نشي هغه پسې ته متنفر نشي نو هغې دپاره دی خپل وقتا فوقتا ثبوت ورکوي جهانګیري ته لاړ شي هلته هم هغې دی کوم کینډیډیټ دی هغه ته شمولیت وکړي خپل اسروسوخ استعمال کړي ناظمان کوسلان ورته شامل کړي دغه شان اوس یې پبي کې هم ټانګ اړاو کو پبي کې هم چې کوم د ناظمان دي کوم د اسروسوخ دی کله دی ضلعي ناظم پاتې شو پرویز خان سره دی اختیارمند و شل کاله چاته کارونه کړي هماغه چون کړو ما خلک تلاش کوي او جماعت اسلامي کوم کینډیډیټ حاجي بشیر د حمایت باندې آماده کوي نو دغه تیزیدن چې دی الرټ کېدن لیاقت خټک حاجي بشیر د فایدې دپاره دی نو حاجي بشیر ته ښه کافي سپورټ موږ چې کومې خبرې حاجي بشیر متعلق کړې وي او د هغه د سیاست نو هغه په لکیره همغه شانتې را روانه ده وخت په وخت پتې غورځئ نو څه به وایي دې باره حاجي بشیر چې دی یو لکي دی یو ایج داسې دی سینیر دی او بل دا چې لکي دی لیاقت خټک چې دی هغه خپل اسروسو تعلقات هغه دا هغه ورکوي ورته چېرې په پیپل پارټۍ ورکران تا سره تعاون نه کوي هغې خپل آزاد کوم امیدوار دی هغه سره جیارې ولاړ دي خو هغې بل سایډ متبایل دی چې تا ته زه نور حمایت خلک در کوم درته نو یې کې د کوسلران ناظمانې ورته ورکو یا هغه هلته اپریشن یا جاري دی لیاقت خان نو دې سره دا دی چې حاجي بشیر چې دی هغه پوزیشن مو دلته مستحق هم شي دلته لیاقت خټک د مصروفیاتو د وجې چې هلته ټایم ورکوي په بي کې بالکل ګرانو کتونکو دا سرپرایز ورکولی شي مونږ مخکې د دې تجزیه کړې وه حاجي بشیر دغه خوشمقام چوکي ممریز او د دې ایریا نه هغه خپل یو مقبولیت لري خپل دوستان او خپل حلقه اثر لري او دغلته کې د خپل ووټ بینک دی او په دې تحصیل کې د جماعت اسلامي خپل یو ووټ بینک دی مونږ که تجزیه وکړو نو د 93 چې کوم الیکشن شو 1993 نه چې کوم الیکشن را روانې دي نو وقتا فوقتا چې جماعت اسلامي کوم
کندیډیټ ولاړ دی. په 93 کې دغلته عبدالحسیب ایډوکیټ ولاړو. هغه ټایم کې د خپل ووټ بینک د اسلامک فرنٹ په بنیاد باندې 15,000 نه اباو ووټو. څه علاقه وه سره پېښور هم شامل هغه ناصرپور او دغه بیلټ. خو چونکې ټوله حلقه بیا دې طرف ته وه زیاته مونږ چې کوم د تارونه را په دې خوا ترنا فارم نه دې خوا ته د اکبرپوره، خوشمقام، دا جبی، زخی، دا یو بیلټ دی. چونکې ممریز، علی بیگ، ناصر کلی، کندی تازدین، ډاک بیسو د وزیر ګړی بیلټ. نو د هغی چې کوم پلیننګ دی او د هغې مطابق که دی چلیږي، نو مونږ چې کومه تجزیه کړې وه